أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي ان الذين یقینا هغه کسان اجرمو چې جرمونه کړی دي اشرکو چې شرک کړی دي. مخکې خبره د جهنميانو تیر شو د جنت والا تیر شو نو الله رب العزت د جهنم والا تذکرہ کوي. الله وی هغه کسان چې هغه جرمونه کړی دي شرک کړی دي نو کانو دیو من الذين دا هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړو دیو چې هغه کسانو پورې چې ایمان یې راوړو یضحکون ورپسې به خنداګانې کوي ورپسې خنداګانې کوي. دا د دې مزاج دی چې کم کسان هغه ایمان راوړي دي نو دا کسان دا کافران دا یې پورې خنداګانې کوي. ان الذين یقینا هغه کسان اجرمو چې شرک کړی دي کانو داو من الذين چې هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان راوړ دي یضحکون ورپسې خنداګانې کوي. نن سبا هم دغه حال دی چې کم دیندار طبقه وي نو یې پسې دا بد خلک چې دا خنداګانې کوي خراب خلک وایي دي د زمانې په چلن نه پوهېږي وایي دي د زمانې سره نه چلیږي خپله به په دین نه ځي تا ته به موی مړی د زمانې سره وچلیږه څه زړې کیسې کې دا وکه دا وکه. نو الله رب العزت فرمایي دکه شان هغه کافرانو به دا چلونه کول. الله فرمای و اذا مروا بهم او هر کله چې دی تیریږي په دې مسلمانانو باندې نو یتغامزون یو بل ته اشاره کوي پسترګو کې ښا یو بل ته اشاره کوي یتغامزون یشیرون بهوا جبهم الیه تمسخرا یو بل ته په دې روزو باندې داسې اشاره وکړي کنه چې دی ته وګوره کنه دیم پکې لاوي چې جنت ته وځوخه دی ته وګوره کپړې شلیدلې دي دادي او دوی جنت ته وځو. و اذا مروا بهم او هر کله چې دی تیریږي په دې مسلمانانو باندې یتغامزون نو یو بل ته پسترګو باندې په روزو اشاره کوي تغامز کوي. الله فرمایي و اذا انقلبوا او هر کله و اذا انقلبوا رجعوا هر کله چې دی واپس شي الی اهلهم خپل کور ته. الله رب العزت فرمایي چې کله دی واپس شي ستا دا کافران خپل کورونو ته واپس شي انقلبوا نو واپس شي فکهین متکبرین تکبر کون کی خوا پلوی سره مون سره خدا دی پلانکی شی دی را سره دا پیسی دی را سره خلقو تا پا دین آزوی کنا الگا دین و اسلام باندې عملو کا عمل ممل نشتا اپ سر کی دا تکبر لو یا نشپرتی تکبر عزازیل رخوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. شیخ سادیوی تکبر چې دی عزازیل خوار کو همیشه د باره د لعنت هغه کندې ته ورویشته. نو د دې وجه اگر چې ډیر عابد او عبادت کوونکیو اگر چې ډیر د پرشتو سره پاتې شویو خو چې کله خدای ونه پیژند خدای ته شاکړه نو ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید. دا الله بیا فقر سم کوي الله صبر ډیر زیات کوي ډیر وګت صبر دی خو چې الله دا الله ته د تیزوالی یا د جلدی جد نشتا. الله رب العزت د نقصان نفاق دی. دلته درته سونوي قبر کې به راټینګ کی قبر کې درته سونوي اخرت کم غابت دی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. هیڅ چرته نشته د ازمکه اسمان نه نشي وته د خپل ذهن املک نشوای د خپل د اجازه نه بغیر. نو د دې وجه وی کاکا
د دې وجه وایي ها نو چې کله دی واپس شي نو داسې مؤمنانو پسې خنداګانې کوي هلکه دیندارې طبقې پسې خندا کوي ښه مړه دی نه پوهېږي چل مې ورسره وکړو هلکه تیز پې ورغلم نو بس کار وشه ښه هلکه دې بنده سره دې دوکه وکړله ده ته دې سپک وکته دا دین ته هسې وګاڼه نو خدای سره به څه کوي خدای سره مقابله کولی شي فرعون د زمانې هغه ورسره مقابله کړې ده نه هغه غشي تیارول خدای سره مقابله کو ماڼۍ اوچته جوړه کړه خدای پاک هلاک کړل فرعونیان تباه او برباد شو او احرام مصر پاتې شو ته وګوره ستا تعجبو کې اوس هم راځي هغه لاشونه پراته دي مختلف سیزونه به استعمال کړی دي ظاهری ته ورسنه کیږي الله رب العزت فرمای د سارم په عذاب پیش کیږي ماجیګرم په پیش کیږي تی وینم نو الله تبا کوي رسته راځه قارون دی پلان دی باندې روان دی پلان دی غرقیږي تبا کیږي دا رز عذاب دی الله رب العزت اغل عذاب ورکی ته مخصوصیت ته پته نه تا سره نه نو د دې وجه الک تکبر مکه وخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی الله وی چې د لویزه ما صادر دی څوک چې زمانہ راخل غواړي به روایتن داش لول غواړي نو بیا الله رب العزت فرمای دا 60 ولمات کم سوالمات کما د حدیث مفهوم دی 60 ولمات کم او بل روایت کې راځي اورته ورگزار کم خا نو الله رب العزت سرا لوی خای تا سره سخای عاجزی خای عاجزی کا وخا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا حق میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے الک زان مڑ اسم حساب وا زان ختم کا نو اللہ رب العزت بد گلے گلزار کی او کتتا دا تکبر په اعلی د چې د فرعون په شان داو کې چې انا ربکم الاعلى دستاسو لوی خدای شته چې یو متیا د خلافری د اته چې ورته سپک ګوره آتش باد د بر شو خدای شته داسې په مخه به خدای چې ډاکټرانو پسې بګرځي چې سو کم ستنه را لوه چې ته بل پسې بخندام بیان کوم نو په خدای سره به سم مقابله وکړي نو تکبر مکوي ښا د خدای پاک پکړ ډیر سخت الله دې معافي وکړي وما نو ته خنداګانې نه دي بل اکثر من غریبانانو بس سپک وګور د لباس د وجې د جامو د وجې د خاندان د وجې من خلک سپک ګڼو نو د ازار چا بازار موندلی نه دي په ازار د چا راځي مشر رحمانه که خلاصي په قیامت غواړي لا عذاب دا سزا د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو څو دعاګانې چې دي دا نه رد کیږي یو د پلار د بچی د پاره دکه شان یو هغه باره کې راځي چې د مظلوم د زړه نه وخیږي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دې او د عرش ترمنځ هیڅ نه ټینګي دا ډایرک الله رب العزت عرش ته رسیدا ته غنوې کار مې وکړ کمال مې وکړ مزدور له مې پیسې ورنکړې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا غل اخولی نه دی وچې شوی تا غل خپل پیسې ورکړه هغه ته بچی دی د زړه نه به درته یو وي ته به خبر هم نه میړی به دې غرقه شوي تباه او برباد به ګرځي دکه شان نورې مسلې مظلوم من صرف دا ته نه چې څوک دی وویل بس دا مظلوم شو څوک دی وشته دا مظلوم شو عام ته وګوره په خپله معاشره کې تا سره چا ښه وکړو ته په جواب کې هغه سره بد کې نو که هغه د الله د هغې جواب درکړه خو ټیک ته نو بس بیا خو برابر سرابر شو بیا به م اقدام تا ډومبنې کړی بس بیا کیسه دا نه ده خو لیکن هغه تا له د هغې په جواب کې ښه کوي او ته بد کې هغه ښه کوي ته بد کې بس هغه مظلوم دی بیا ته ځان ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قول دی ما تاسو ته ویلو یو کس ورته بد ردې جومات کې شروع کړی هغه ته لار کې روان شو لار کې ورپسې روان و کنځلې ورپسې کولې چې کور ته دننه کېده نو ورته یې بار ودرېدلی وایي که څه د کنځلې پاتې راته زه وکړه بیا کور ته ځم نو هغه ورته وایي تا خو یو سپی وګڼلم ما له ډېرو څه توجه رانه کړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د کور ته دننه شو نو هغه په ځای راپرېوته مړ شو
چې مړ شي خلک وي امام صاحب کس مړ کړه هغه ورته ایمان نه دی مړ کړی زما صبر مړ کړه نو د دې وجې چا پسې به خندا نه کوو تکبر به نه کوو دا روحاني بیمارو کې یو غټه بیماري هغه د تکبر ده د حسد ده د کینې ده د بغض ده د عناد ده غیبت دی چغلي ده موږ ټول په دې کې اخته الله هم دې وساتي نو اذا انقلبوا هر کله چې دی واپس شي الی اهلهم خپلو کورونو ته انقلبوا فکهین دی واپس شي متکبره تکبر کوونکو د دې د ګرځېدو نه پته لګي تا ته به د تندي نه پته لګي تا ته به د کردار نه پته لګي او تا ته به د گفتار نه پته لګي تا ګوره قرآن کې دواړه قسمه الفاظ راغلي ګورې ښه مخکې تاسو ته ما په تکبر کې فرق کړو چې کله ناکله به سړی په خوله باندې سم نو په خولې وایي جی بس دا خدا واغا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو پراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا نو اغا تر سره ډیر جی جان او یو سو بل سو پکې به پالی پلان د ټاپرامي نو د دې وجې دغه ظاهرا دا اوس د تکبر نه کوي ظاهرا دی دا په گفتار کې دی په جی جان ملاوي خو چې دی روان شي نو قرآن دا تکبر هم یاد کړی چې د ګرځېدو نه پته لګي چې دا تکبر کوي او یو کس دی هغه په ګرځېدو کې سم نشته ګرځېدو کې چې ته ګورې نو بډې دومره راښکي لکه پنډو ته رسولي دي تسبیح دومره ورسري دي چې لکه هغه اجرې سره راښکلی شي پټکي دومره غټ والی دی چې هغه د 5 کټو بوساړۍ برابر دی او چې تا ورته خبرې شروع کړې نو وایي چې جی بس په ټول پاکستان کې زمانه غټ عالم نشته نو په ټول پاکستان کې بس ته په مردان باندې عذاب راځي او زه در نه واړو زما مړ ته زمون خاندان ته په ټول پاکستان کې نه چې په دنیا کې هم څوک نه رسي نو اوس په گفتار کې دې تکبر کوي الله رب العزت د دواړو نه منع کړی او موږ پکې اخته یو موږ پښتانه موږ د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه به پښتون سي وایي چې دین پکې نه د خر لکې چې دین درکې نه دا پښتو څوک پاسه کوي هیڅ نه دی دی وجه دین دا نسبونو پسې متاړي دین چې دی دا وګوره کردار پسې کس ته وګوره چې بس د کې دین راغی ګوره دا نسب چې دی هیڅ چیز نه بدلی خو علم یې بدلی دا د علم کمال او سمدم پښتون دی ټیک ټاک دی بس دغلته ګډېدی شروع کړه دغلته چې دی شراب شروع کړه دا پښتون دغه د سړي زوی نه دی داسې پښتون او څه په 2 روپۍ هم نه دی آیسې شروع کړو هغه په خپل پاکي او ناپاکي نه پوهېږي د مور او پلار په عزت نه پوهېږي د پلار په مخ کې د مشران په مخ کې پکې بعضې سیرګټې راخلي د مشر کشر داسې پښتون دی پلار یې خپو ته ناست هغه سر ته ناست پلار یې وایي زه بچي ته څه ویل نشم دا پښتون دی په داسې پښتون به څه کوي په غم خادی نه پوهېږي په مړي دغه نه پوهېږي په قبر نه پوهېږي داسې پښتون دی دا پښتون په اسلام خو ښکاري الله دې راکړي اسلام راوړي په کال کې جومات نه ویني صرف د اختر په ورځ یې ویني هغه بس ټیم لرا شو هغه اکثر د رکعات شي بیا ورته دا پته نه چې رکعات د نو شو بس کې او بیا به دا پښتون دې ته پښتون نه وای پښتون په اسلام پښتون د دې وجه الله رب العزت تر الله دغه توفیق راي په ناجایز باندې داسې او دا چې دا مشرانو کې دغه وګوره ادب وګوره داغي شاعري وګوره شعر او شاعري چې چاته ته پلاران و خپل مشران و نو بیا هم درته پته ولې و ازار او هم ته صرف بس ډنګړو ته یو صبر سره ته مون غزل راوچت کو نه هم دغه غزل ته وګوره هغه پکې تعالی د پیغام څه درکړي بیا هم سب ملو شي کنه هیڅ هغه تم نه ګورو کنه و اذا بس مون صرف څه ادا ګال د لاډنګ نه ورکړ دلته ور سر ګړې دي بس میچونو د بیل ډول کې بوزاو دلته کې چې دینو میچ په اوشینو په غي باندې بیل ډزې کوا وایو په وجره کې بیل د کلی په منځ کې د ډولکی غغوا چې یو کس تر نه خوب نه کوي چې درته خیره کې خه مضبوطی چې خدای تبا کوي بس خبر چرته ډډې ته وزه ګناو غزان نه وکړه زبر ته پختنه به ما پیوړ کې یو خدای تمام دا پختون دی پختون خو با د بل د چانی سره تاسو خپل د مشران ته خو پته راکنورته تاریخ وګور پختون به د بل پلار کې تیز आवाज هم نه کو نه به پختون په خپل لار کې څوک تیز आवाज تفریح خو لار به مړ شو زویله به د قبر سر ته پټکی و وټ اوس خو نه په ګیره پوهېږي نه په ټوپې پوهېږي نه مانځه ته ټوپې نه اچي نو پټکي دا خو لرې خبر
دغه الله سره چې دینو د سکه عدالت ته ځي د دنیا سکول ته ځي کالج ته ځي یونیورسيټي ته ځي حتی زمینداري لځي سر پټي بیا خټو کې رواني پنسي اوچتي بیا خو چې کله الله مونستودريږي په معاشره کې ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پنسي اوچتي کا مانځه ته ودرېږي ټوپه واچو پدې کې دی نه کوي په تکبر الله ته ودرېږي دا څنګه ده پکا دا ټول د تکبر اقسام موږ صرف وایو کنه بس دا کافرانو تکبر کړو موږ بالکل سوچه جنتیان موږ هم له خیره یو رامي توب نه پریدو وما حان الله فرمایي و اذن قلبوا هر کله چې دی واپس شي اله اهل اهل خپل تا کور خپل تا ان قلبون واپس شي فقهین اے متکبره تکبر کوونکی الله رب العزت موږ د تکبر نه وساتي و اذا راوهم هر کله چې دی او ویني چاله را دي مسلمانانو لرا اوس مسلمانان چې کله دا تکبر خو به سره دا مرض دا سیوا کی چې کومه بیماری ده ته لګي علاج نه کې بس سیوا کیږي کبه چې هلاک کړي نه ظاهري بدن د بیماریو لګي د علاج یې مکوا بس هلاکي بدن د کشن روحاني بیماری ده مونږ علاج نه کو پرې هم چې علاج نه کې بس تباکی بدن ایمان بدل لګار کوي الله ولې پرې الله هم دوساتي او هر کس وې زبرګې مې زما پجامه د سره داغ نشته او دا بل چې دی وې دا بالکل تباہ او برباد مونږ ټول پدې کې اخته نو الله سوي و اذا راوهم هر کله چې دی تیریږي هر کله چې دی وویني دی مسلمانانو لرا قالوا وایدي ان هؤلاء یقینا دغه ټولګي دا مسلمانان یادې دا سوچه مسلمانان یادې دا څوک یادې دا نیکو کار یادې لضالون یقینا دا بیلاری دي مسلمانانو ته بیلاری ولی وې دا د زړې زمانه خلک دی سر چلیږي نه سر نه چلی الکه ولی چپړې شلیدلې دي لنګې والې دي کمیس ور صحابه بارک راځي دومره به کمزورتیا و چې اکثر به د یو بل شاته پټېدو چې زما بدن ښکاری چې د شاته پټ شم دونه سنم نو دی به دا به جنت ته ځي دا خو بیلار دي دنیا کې ورته نشته د ورته سمېدو الله دې معافي وکړي الله فرمای دا ار یو کس دی بل ته ګوتی نسی او صرف دی یادې نو الله و ما ورسلوا علیهم حافظین ولی دا نگرانان می پیدلی کړي دا چوکیداران پیدلی چې ته دا فیصله کوي چې دا جنتی دی او دا جهنمی دی دا جنتی دی او دا جهنمی دی او دا دیوبندی دی او دا غیر دی دا حنفی دی او دا غیر حنفی دی دا اهل حدیث دی دا بس دا فیصله بس دی خلکو ته ما صرف پریشن سم د پرایمری سکول لباسو کو باسه او سوکرا دن کا او سوکو باسه او سوکرا دن کا الله وی وما ورسلوا عليهم حافظين الله رب العزت فرمای وما ورسلوا آیا لګل شوی دی علیهم پدیو باندې حافظین حفاظت کون کی یا نگرانان فاليوم بس ننرز الذين هاكسان آمنوا چی ایمان یې راوړی دي نو وبوای الله رب العزت وما ارسلوا عليهم آیا دلی گلی شوی دي علیهم بدی مسلمانانو باندې حافظین چوکیداران یا نگرانان فاليوم بس ننرز اوس د قیامت ورځ شي دا خو دی دنیا کې دا لوبي کولین الله وی چې قیامت راشي بیا بسې اوس بدله راکنه الله وی فاليوم بس پدغه ورځ باندې الذين هاكسانا منو چې ایمان یې راوړی دي من الكفار کافرانو پوری يضحكون خاندي با دنیا کې ورپسې خنداګانې کولې کنه تکبر به کنه الله وی اخرت کې اوس بیا کافرانو پوری خاندي الله اندو ساتي على الارائك جالسين على الارائك ناس بوي بس باندې په تختونو باندې په حال کون د دې کې چې ناس وي بس باندې په تختونو باندې الله دې را نصیب کی ينظرون ګوري با یو بل ته مقابل یا معاینه وکي نظر وکي جنت داغي نظاره به ګوري ښا الله دې را نصیب کی نو دی بس ته ګوري هل سوي بل کفارو آیا بدل ورکړی شوی دی کافرانو ته ما د هغه څه کانو یفعلون چې ودی بکاو چې کوم عمل کو آیا داغي بدلا ورکړی شوی دا ورکړی شو دای بدلا یا هل به معنا د قد واهلا یقینا ورکړی شو کافرانو ته هغه څه چې کوم بدی کول داغي بدلا ورکړی شو داغي جزا ورکړی شو نو الله رب العزت منګه دغه کفر نو ساتي او الله رب العزت منګ جنت والا کرا ولي خان الله دې راته آسان